نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا یو مرګري سوال کړل د روزي د نیت په اړه کې چې د روزي نیت څه ده او اکثر زمون په معاشره کې چې دا نیت ډیر مرګري کوي او بصوم غد نويت من شهر رمضان. ټول کې پہله دا خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې د نیت مطلب د اراده کول، قصد کول، چې د شپې نه زمونږ اراده چې زه به روژه نیوم نو بیا په خولې باندې نیت کول ضروري او لازمي نه دي. دویم نمبر څنګه چې موږ دا نیت کوو بصوم غد نویت من شهر رمضان، زه دا خبره ضروري ګڼم. غدن په عربی کې ویل کېږي سبا ته، نو که موږ دا نیت د شپې نه وکړو و بصوم غد نویتو چې زه به سهار روژه نیوم نو بیا خو صحیح ده، ولې که دا نیت موږ د پشمني په ټایم کې کوو چې و بصوم غد نویتو نو غدن یا غدین دا خو ویل کېږي سبانۍ ورځې ته، نو موږ خو د سبانۍ ورځې نیت وکړو او روژه موږ نننۍ نیسو. نو د دې نه دې دا کوشش وکړی شي چې موږ په پښتو کې نیت وکړو او یا نیت موږ سهار د پشمني په ټایم کې او که دغه ټایم کې نه نو نیت اسانه طریقه دا ده چې یو سړی د شپې نه تراویح کوي نو د هغه د تراویح مقصد او مطلب هم دی چې زه به سهار روژه نیوم، بیا هغه پشمني لپاره پاسېد نو پشمنی د پاسېدو مقصد هم دا دی چې زه به روژه نیوم، بس دا تراویح هم نیت دی، پشمنی کول دا هم نیت دی، پاسېده دا هم نیت دی. ضروري نه ده چې موږ به په ژبه باندې او په خولې باندې نیت لازمي کوو، لیکن کومه غلطي مې چې درته وښوده نشاندهي مې وکړه و بصوم غد نویت من شهر رمضان، دا نیت موږ سهار د پشمني په ټایم کې کوو چې زه به روژه نیوم، نو د دې معنی غلطه راځي. د دې معنی دا راځي چې زه به د سبانۍ ورځې روژه نیوم، اگر چې روژه موږ په نننۍ ورځ کې نیو نو د نننۍ د روژې نیت موږ نه دی کړی او د سبانۍ د روژې نیت موږ کوو، نو د دې په وجه موږ له پکار ده چې موږ د دې نه خپل ځان بچ کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله. Subscribe this channel for more.